لسو زامنو خپل پلار غورځي ووجه، لسو زامنو یو پلار نشو ساتل. دا ولی قرآن ورته نه خوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت د الله تعالی وکای، دا در میں اولنې حق دی. دویم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مور پلار سره احسان، مور پلار سره احسان. دا وځي وي وځيونو کې قرآن کریم کې دا وي مور پلار سره احسان. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. اے اللہ زما مور پلار بنے رحمو کی کہ یو جوندی وی کہ دواړه جوندی وی دعا ولا غواړه ولې چې تا پیژنې که دا اوسنۍ کرونا تا پیژنې دته تا کتاب د الله خولی نه دی. شاه اشرف علی تھانوی وی رحمہ اللہ یہ لوگ اگر علوم قرآن کو ضروری سمجھتے کہ دی خلق کو تا دا قرآن علم ضروری خکاری دلے نو دوی با دا علماء قدر کو خود دوتا قرآن سپخکاری نو زکا دوتا دا قرآن والا سپخکاری کہ دوتا قرآن درون خکار شوئے نو دا قرآن والا دویتا بزیاد تران خکاری دل زکا اگا ورطا قرآن خی قرآن خی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر پاک با اعلان کی او زما ربا ان قومی دا قوم زما چدے اتخذوا هذا القرآن مہجورا دو دا قرآن پریخیو. اے اللہ دے قوم دا قرآن پریخیو. اللہ دے منگلہ دا نبی شفاعت نصیب کی. تا چھ زمانت لار سڑے بوزی اوغا تربنیال تا تانا کے پرچو کی خون بو کی زتا ہما زمانت لار آویستے ہوتا ہو پا ما ڈبل پرچی ہو کری. من خو امید کو چھ پیغمبر با زمان سفارش کئی دا سفارش آگا چالا دے چھ پسونت تا پیغمبری غیرت کرے دے پسونت تا پیغمبری غیرت کرے دے ننو سنت بھی زتائی شروع دی. رونو سنت من یو دے عمل نہ کول لوئی کا میرے اللہ دی دا پورا کی خو کافر نے نہ کول دو سنتو کافر نے لوئی مجرمی تاری اللہ توفیق را کی چا سمشی بلدہ بیزتی تمام علماء فتاو پا دی اتفاق دے او دے نکڑا واجب دے او نکڑا کافر نہیں ادنا نا ادنا دا نبی دے طریقی بیزتی دی وکڑا کفر منستا ورسی دی. بیزتی دی دین مانا کہ بیزتی بد شے دی. دا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی پزرگونو جمشیو سپر طاقت فرعون و سر دے باوجود دے آگین آگوی چرت کی نور آگلی دا قرآن یو ٹکی کی پا مرگ با مرشے دا دی علوم نخلاسی. شیخ القرآن پنجبیر رحمہ اللہ وہ فرمائل وی اسی دا سے گورے دے قرآن تا اگا صبح در تا اللہ پزر کی واچی صبر تا حیران دیکھ سوچ کو دا عجیبہ کمالی کتاب دے دے علوم سر تا ندی رسیدی لی تروسا ایچا سر تا نکلا. اللہ اکبر سپر طاقت و سر دے منگلہ بس تنخواہ اجر آو آو زمان تالی سٹ بے خاص کسان بے باوجود دا دینا پا زرگونو باوجود سپر طاقت و سروں باوجود چینامون والا مقررو موسیٰ یو سڑے دے لیکن باوجود ہوتی موسیٰ کہ تو غرزین او غرزا خادب سرا چرت کرانا لو چیزا ہمارا دے تاو گورا یو تاو گورا دا نا 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 سڑی توب جدا سوال لے کافر دا وقتو ساہرانو سڑی توب پکیو نن سڑی توب ختم شوی دے ملک میں نن انسانیت ختم شوی دے انسان سره د انسان قدر سره نشته دی. ادب چې د موسی وکړو الله ولا ایمان نصیب کو چې نن نسل در نسل موږ مسلمانان یو د هغوی ویښته ته نه رسو دغه ساحر یو هغه شان کلکوالي کې موږ د هغو ویښته ته نه رسو
څومره کلکو فرعون ورته تاسو ایمان راوړو زبستاسو خیل لاس او ګسخ په کټ کم بیا با 500 تو خېجوم نمړ بم کم هغه وی فقز ما انتقات وکاو صورت چ سکینو کا ستالا سزا دے منگ پہ جندل دے چ دا پیغمبر دے او دا په حق دے منگ پہ جندل لے پخوا دا مناظر دا اندازو پو بشر سڑے چ زما دلیل نشتر او دا دلیل مضبوط تے فوراً بے جاگا منل نا ټول قرآن کریم پیش کا وی نا دا پنج پیریانو قرآن دے دا ممن ازن زمان دوستان دی د کم ځای دی هندستان دی که کوستان دی هغو ځینې دا وایي چې یو ملا چې تاسو پوه شوئ چې قرآن یې راواغسته بس د ده بنا کړي چا اورېدي څوک ګوي خدای رضا لپاره کولی شي تاسو اورېدي دي چا 2 ګواهان پوره دي چې تقریر کې ورسره قرآن و نو پوه شه د ده نږدې مزه ولې نو دی خو حقیقت ښکاره کوي دا یو جدا خبره ده په منبر د وینا نه د حقیقت ښکاره کول پوه شوئ قرآن و حقیقت ښکاره کوي ما کړه دی یو سړی راغی ما ته وایي زه یو ملا ته لاړم هغه ما ته تا سره چا څه چل کړی ما چې ما سره به څه چل کړی ما دا خو درته ډېر باادب الفاظو کې هغه کنځل وکړو شنګړې نه پړی څه ځای کې نه سواتیانې خو پرېږدي نه پاپر تا داسې نه وي چې تا سره به چا څه چل کړی ما څنګه چلو وی چل دا و ما زوی بوته هغه زوی داسې قصه وه چې زه یم بوته یا رشتهدار یم بوته هغه وی په ده څه چل کړی دی چا چې څه چل کړی دی تعویز ستاسو ډبه کې دی ما چې زمونږ خو یو اتیا ګزه ډبه ده هغې کې به زه کمه ګټه ګورم خو تاسو همت وکړئ دا تعویز هلته نه هوا په چپو باندې استجب لکم راوړی هغه یا به نه 4,500 روپۍ لګوي 5,000 صحیح 5,000 صحیح خو دغه کا بس کرشمه وکړه د څه چل تیار کاري که نه هر چا ټرین دی موږ له هغه خپله ګیره به چاته وباسو هغوی له چل ورځي چې رسید هغه که چې بعد تعویز او ګوره ورته نو تارونه تاودي منځ کې تعویز دی پکې غټ میخ دی 4 انچیز دی 5 انچیز غټ میخ وګوره که نه سینې کې وله ټکو دی یاره چې دا به چا کړي وي په دې خو خرچې کېږي دشمنان جوړېږي مه کوه وی نه پرېږدم دی نه وای به وی دا د باندې خواښې کړلی یا چې څو عمر به شي پوره 15 کاله هغه ورته وي چې مولوي صاحب ته خفه کېږه ما د دې الګ د خواښې 11 کاله شي چې وفات شوي انصاف اوس پتاي د انصاف حکومت راغل نه ماته چا ووایي د شنګړې باندې چې راواوښتم خواښې شپږ 11 کاله مخکې وفات ته 15 کاله کې شوي دي چې په زوم باندې بیا خواښې په زوم تعویز کوي عجیبه دوغاښې نه ده لور والا هغه ساتي د حرفه ساتي پوړي کې ساتي په جمې کې ساتي څه چې ګټي ساتي والا کټي هغه په د چټي کری پټي هر څه انتظام والا کوي او هغه تعویز کوي هغه خو ملای ورته پچای کې واچي جو نور متل تاسو خپل یاد دي دغه شی ده خواږه څه کار دی زوم سره هغه خو وایي چې خدای دې ژوند دې ساتي زما لور خوشحاله هغې له اما دا مالټې د څه شی دی امرود دی که نمرود دی دا راوړي والا انګور راوړي دا راوړي دا حالت دا ولې وای قرآن والا ته مزه نو قرآن نه لږ تپوس وکړو نو قرآن کریم څه وایي صدیقه عایشه باندې الزام ولګېد د زناکاری معاذ الله دې کې لوی حکمت د الله نبی علیہ السلام ته پته نشته نبی علیہ السلام می عایشه خبره رښتیا وکړه که دا خبره رښتیا وي نو ووایه پته ونه بیته خپل د کور پته وه د تمام انبیاء سردار محمد رسول الله ته د خپل کور پته نه وه راشه بلې غاړه ته نبی علیہ السلام موس کړې خانه کعبه دا اوسنۍ نه وه ټولې ګټې وې تېرې پیزار سره ولاړ دي موس کې صحابه ولاړ دي دې کې جبریل سره محمد پیزار دې وباسه ستا پیزار لاندې ګندګي ده دا بندګي ده نبی علیہ السلام ولګېد پیزار یې په دې موس کې وخاخه وغورځو صحابه ولګېد وغورځو سلام وګرځه وسړو دا تاسو ولې یا رسول الله تاسو وغورځو مونږ یو حکم بدل شو مونږ وغورځو وی ما ته پته نه وه زما سپلی د لاندې ګندګي خپلې سپلی لاندې پته نشتې یوې ځلې نه بل ځلې پته شته دی چې هلته خواښې دا کار
اتا ته به تا سره چا څه چل کړل یو ما ته راغی وی ما ته وی 15,000 روپۍ راکا تیغ بندی تعویض کوم دلته به وتړې پتا به کلاشنکوف ګولۍ هسې ارتاویږي لکه ساج کې خوږېږي به نه ما ګوره دشمنو علاقو سړی دشمندارې خلکو د بنې پور پروت دی موږ ورته پور وایو تاسو ورته څه شی وایې تاسو باندې پور دی بدل دی چا به توت ته خېجولی مه کوه ځان سره ښه کوه وی څه وکړمه مهدي مولا له لاړ شه دته وایي ستا 10,000 انعام شو دا تعویض 10,000 امام صاحب 10,000 ستا ته تعویض شوې خو ته داسې وکړه تعویض به دې وکړي چې تعویض وکړو وایي مولي صاحب 10,000 شوې ته به داسې کې مولي صاحب دا تعویض 15 سکنډه د مټ سره خپل وتړه زه تماچې سره ستا په سر ډز نه کوم په سینه نه کوم زړه والونه به دې کولاو شي زه ستا په دې پړکي کوم ډز که د تماچې ډز ستا د پړکي نه پور راپورې ووته نو مولي صاحب ځان سنبالاوه زه به کور ته ځم ناوخته دی او که ګولی دغسې ارتاویږي د تماچې نو بس بیا 1 لاک ستا انعام دی ولې چې 2-3 لکه باندې کلاشنکوف دی پوه شوې 2-3 لکه باندې کلاشنکوف دی بیا هغې سره جاجرې 4-5 تړو هغې نه باوجود ډز شي مخکې نه موږ څوک وولي هغه لتې خڼې پراتي و مشین رانه واخلي دا قیمتي شی دی لاک ستا انعام 5-10 هزار نه تعویض یې وله وکړو وی ته لږ وتړه وی دا پرېږده هغه 10,000 تا ته پاتې خو دا چل درته چا خول دی چل درته چا خول بیا یې ورته څه ویلي وي چې دا چل راته ده خول دی وی موږ چې وی مه کښېنئ ورسره ظالمان وایي دا نو ځکه وایي ما دغه کوه عزیر علیه السلام نبي دی رونو عزیر علیه السلام د الله نبي دی په یو کلي تیر روان شوی کلی دی قال انا یحیی هذه الله بعد موتها دا کلی به الله تعالی څنګه ژوندی کی پس د مرګ ده د دې روانېدو نه وروسته دا کلی به الله کم کیفیت باندې ژوندی کی نور یقین خو د عزیر علیه السلام دی نبي دی فاماته الله 100 عام 100 کال الله عزیر علیہ السلام وفات کا ثم بعثه بیا پورته کا قال کم لبست سورج دې تیرې کړې یاد دې کدی هېر کړې کم لبست سورج دې تیرې کړې قال لبست یوما او بعض یوم ما یا یو ورځ تېره کړې ده یا بعضې صد ورځې تېره کړې ده یا به دا وایي چې عزیر علیه السلام دروغ وایي یا به دا وایي چې د ځان نه خبر نه و انصاف به اوس پتایي ځان نه خبرو نه راشه اولیاء کرام دي الله ورته څه ووایي عزیر علیه السلام ته بل لبست 100 عام عزیرا مدد دا هیرا تا تیر کړی دی دلته 100 کالا اوس ګور استا دا خرچو د دا ډانچه جوړوم بیا په د باندې غوښه خېجوم چې تو ګوري مړی الله څنګه ژوندي کوي پښوی راشه د اولیاء ډله ده هغه ولیان چې قرآن کې د هغوی په نوم باندې سورت راغلی دی سورت الکاف پښوی اوده دي مړه نه دي اوده دي قرآن وایي اوده دي پاسېدل نه له پاسه 300 کاله دوی اوده دي مړه نه دي پاسېدل وي کم لبستم څو ورځې هم تېرې کړې قالوا لبسنا یوما او بعض یوم یا من یو ورځ تېره کړې ده یا بعضې صد ورځې تېره کړې ده معلومه دا شوه دوی هېره کړې ده هغه ولیان چې قرآن پې مهر لګولی دی چې هغه اولیا دي هغه د خپل د ځان نه خبر نه دي مولوي صاحب وایي هلته دا تا باندې تا سره چا څه چل کړی وای تا سره به چا څه چل کړی پوه شوې دغسې نور قرآن دی دې باندې چې عقیده جوړه شوه نو تماشې دي بیا تماشې دي اللہ اکبر ما اتلستے و قرآن کریم وائی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منصورا منگ دا دوی عمل مخ کے بکو بگرزو دیلا دوڑا دا ولی دا نبی پا طریقے نہ اکڑے عمل د سو وجو نه خرابیږي
یو دا چې شرک عقیده دی ونو عمل د منظور نه دی دوړي پشان بنوسته کیږي یو وجہ دویم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نه دی هغه چرم الله نه منظوري صحابي قرباني کړ درونو نبی علیہ السلام تقریر کوي موږ مزلوس قرباني کو هغه مخ راتله ما قرباني وکړه گاوند می غریبو نبی علیہ السلام فرمایل ونډه د کړي وا تا زما د طریقې خلاف قرباني کړي دا تب بیا قرباني کوي منظور نشو ولی د نبی په طریقې نو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې قرباني نه وا منظور نشو دریم عمل چې ضایع کیږي د وجه د ریا نه ضایع کیږي چې ځان خي یو ځای کې د چل شی ورونو دا سړی کوټی وي د خلکو میخ باو طبخه به ځوړندو یو سړی پاسې دلې تیمم وي او به منوي یا به یخو تیمم چوي د طبخه پورې چې د پرو تیاره و لیټر خو نه وي دا چې لاس مګل دا خو ډیره دوړه ده سم دوړه ده مګل دا ډیر خط تیمم چې سو کوئی ډیر زلبه مګي مولانا ورته ویلي خیدا مګل د لکه تیمم دیته وي بیا د ډوړای ته چای مای ټیم شیره خزی ته خزی خو خیال نشته خزی څه کار دی خاون مخته هټیر د لغه دا کرونا لیدل سکی وسره نو هغه ته زما د مخته وګور سو نورانیت بیګا ما تهجد کړ دي علما وی تهجد سره سړي درجه مخ نورانی هغه چې د ذکر هغه چې د کتلې بل چاته ونه خای تلک شیشه کې وګوره به انتها نورانیت دی شیشه ته چې مخه مخشه یا خزه داسې شرم مې ولاړو د نورانیت ته کنه ما چې تهجد نه لیکړې مخ مې داسې پړق نه وي لکه راستا چې وي ستا تهجد زما تهجد دا دي چې طبقې ومږوي نورانیت راغې زه یو سړي کره لاړم کار مې و هغه زوی عمرې له تللی و چېرته پورې هغه غټ کاغذ لګېدلی دی دا دی ته تاسو وایه زه به ځان ته کنځل وکړم چېرته دا کاغذ چې دی به لیکلي عمره دې مبارک شه ما هغه ته لکه ستا زوی عمرې له تللی موږ دېړو خبر نه کړو موږ به ختمه ته خدای په نوم لیږلی و خانه کعبه کې به غورځولو الیوال خلک یو څه غریبې اظهار به هغه خدای ته به ختمه لیږلی نو هغه وی هغه لا اتلی نه دی کراچۍ کې دی دا کاغذ چې چاپ دی داسې دي وی هغه وی بیا څوک زما وی دی پوهېږي نه دی په چاپ کولو او بیا نور څوک شته نه نو زه چې بیا عمرې نه راشم دا به لګېدلی بیټک کې اوس نه عمره دې مبارک شه دی باندې ته باندې جنت ته ځي حورو لځي نه حورې شته نه جنتونه شته په دې اعمالو ځان له سلار وګوره سیده مینګورې ته دی هسې مه ځان ستړي کوئ فضول کار مه کوئ جنت له د جنت لار ده موږ به شام ته ځو دې ځای نه باید داسې ځو انشاء الله زه دې داسې ټویټه کې کښېنم 19 نور دی اتلسم زه شوم اوښکې مې بهیږي جاړم سوال کوم تاسو 19 ته هم ویم ټویټې والو ته چې ما له سوال وکړه خدای ما مینګاوري ته ورسوي په جړا دې هم شي په اخلاص دې هم شي او به رسم وروڼو زه خو بشام ته روان یم مینګاوري ته څنګه رسمه نن ما تا سره دقه کار دی ځنې به موږ جاړو لیکن لار خطا کړې دا جاړو نری ونې جبه بشام مینګاوري په باره کې خوځي 2.5-3 منه بدن بشام گاڑی کے ناستے تو مانا جنت تزی دے جنت لدے جنت لار واخلا جنت تالا دے جنت د بش پلار لنہ دے چی ایمان پکی نشتے جنت تالا دے و پاسا غیرت پیو کا دے کچھ کم تا ظلم ہوئی قرآن کی اگے تا ظلم ہوا کم تا انصاف ہوئی اگے تا انصاف ہوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ابا منصورا اصحاب الجنہ جنت عنچدی یوم ایزن پدارز خیر غوردی مستقرن دو دریدو و احسن مقیلا اور دیر خست دا آرام زیب ملاویگی دود کے دو زیب اورتا ملاوشی دا آرام زیب اورتا ملاوشی و احسن مقیلا خست عمل والا خست زیب والا اللہ ورکی ومن احسن ممن دعا الاللہ خسته دعوت ورکا خسته عمل وکا خسته ملګرو سره ناسته ولاړه وکا خسته جنت بدل الله راکي پوه شوې په دغه به اکتفا وکړو زما خیال ته حضرت شیخ صاحب دې تشریف راړه په دغه خبره به اکتفا وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین